بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دوسرے کې چالا را باندې تپوس کوي قاضي سے دا خو په لږ قدمه کې لږ تعالی شو ویره دی وجه سره ما اصلیت کې د عمل ټول په منافقت روان دي یوې محکمې په بلی باندې یقین نشته او ما دغه خبره ده چې د ټولو ځان له کاروبار دی د هرې محکمې ځان له کاروبار دی. الله تعالی دې رحم وکړي تاسو ټول وای امين. ورنه دا مونږ باندې چې کم مسلط دي کړ هغه لوی نه راواله تر وړو کې پورې ټول لکه د درندگانو په دې قوم ختی دي لکه د درندگانو او سو پورې چې دا لعنتی نظام چې د انګريز پیدا کړل دا مو د به خو بن نوستل نه دي ترغه پورې والله چې دا برای ختمې دي نشیمات وګورئ جی ستاسو د بازار کې سپیس پای بوي کې نشته سپیس پای بوي دا سپای چې لنګ شي لسپیندلس بچی راوړي اوس کته وای چې دا د سپای بچی مړو ورته غرزول د زهر ډکه نوړای هغه بچی به مړیږي خوشپک میاشتې بعد باغې سپای پینځلس نور راوړي هغه سپای پینځلس به نور راوړي عقلمن سړي پہچاندار چې بای دې سپای له بیړه غر کوم دا به پزانو مړشي او دې بچی دې ته به پای نه ملاويږي نو دې بدلوږي مړشي اوس دغه استعماري نظام چې کوم مونږ ته انګريز پرې خو دې هغه یو ناپاک سپای ده یو بدترین سپای ده چې سو پورې هغه لعنتی نظام والا سپای مونږ مړ کړي والله که یو کوتره راونی شي که دو کوتري بلل ته قرآني علوم نشته رانی علوم ځکه لاندې نه بره پورې ټول ملاو دی یو بل سره لاندې نه بره ما یو پولیس والا تاسو ما ته خو مرګریا ما ته ډېر خسره ښکارې دي جمعه کې ما ته خپو کې ناشته جمعه ما بل ورځ چاوي چې تام رشوت اغسته دي ویجی مجبورم ما ولې خرچره نه پوره کیږي وینه چې داسې مسله نه ده خو بالای افسر رانه میاش کې دومره پیسې غواړي غله د کور راړم بالای افسر ما انا لله وانا الیه راجعون گر حمیم مکتب و حمیم الله کار طفلان بود خواهد شد دتا انتظامیه ولی وای چې فلانه مولا بن راضي او فلانه بن راضي بنیادی وجه دا چې بای زمون خباستونه دی عوامو تخکار نشي خو یو شی چې د دینور غونډه عیان وي د قرنګي اشکارا او ښکارای داغه بیان تم ضرورت پاتې نه دی او ما ته ګورئ یو کسره توي مولوی سه ماوی جی و مون خو بم دغه سی خو تاسو مولیان خو هم خبره نور او خړه نور خبره مې زه پوښوم خبره باندې ستاسو خبره مقصد دا چې مونږ هم د سړی ځامن نه خو تاسو کوم د سړی دی په ته چې یو ساس کې شراب واچي دا حلال وي که حرام وي جواب راکوي که حرام وي چې هغه ته بیا مایا واچي او مستی ته جوړه کی هغه به حلال وي که حرام وي او که هغه و شرب او لسی او کوچ ته جوړ کی هغه به حلال وي که حرام وي او که هغه کوچ ویلی کې غوړی ته جوړ کی حلال وي که حرام وي حرام وي ما ورته مرګریا خو تاسو دا عوام او شرب لشته مونږ نه لکه د کوچ مولیان نه وته بارخه ټول مې دی وی بیړای سواریو خو خدای دا بیړای په خیر دې ګرداد نه ور پوری کی ښا نازیدانو عرض مستاس خدمت کې دا کو چې الله تعالی فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما او پیغمبر زمار استا پروردگار باندې قسم وي چې ترغه پورې داخلك مؤمنان نه دي چې الف نه یې پورې اول نه اخر پورې د کور نه تر کرسي پورې د بازار نه اجره او جمعات پورې لنډ کوتل نه پیښور پورې مشرق نه مغرب او شمال نه جنوب پورې د فرش نه غرش پورې چې دای باندې څومره معاملات راځي چې دا ټول سو پورې ستاد قانونو د نظام رنگ کې رنگ کړي نو الله تعالی قسم کوي چې ستا په پروردگار مې دې قسم وي مؤمن تر هغه مؤمن کې دی نشي یعنی ستاد ایمان کمال دې باندې موقوف کو چې ستا ژوند به د پیغمبر پر اوړي نظام رنگ کې رنگ وي او کدا سي نه نو بیا در باندې الله تعالی رحم وکي اوس ماته وګورئ کله مونږ دې لپاره هم سټرګل کړل چې د خدای پر اسم کړي د خدای نظام راشي زمرګری زما تعارف وکړي چې د جمعیت طلبه مرګره دي زمونږ موټو دی او نارمو ده چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام د جمعیت طلبه اسلام دعوت داره د جمعیت طلبه اسلام پیغام داره چې د خدای د ازمکه د خدای ده نو چې ازمکه د خدای د نظام په هم د الله والا پکار دی
نظام په انسان والا د دې څه امکان او تصور کې دی شي. نازیزانو عرض مې کو چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په ژوند مبارک د دوه کسانو یو منافق مسلمان یو يهودي به دین دی د دواړو جګړه پیدا شو یو زمکه باندې د یو داوا چې زمکه زما ده د بل داوا زمکه زما ده د فیصله لپاره دواړو اتفاق وکړو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ځو د يهودي تقاضا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تلال شو هغه به یقینا صالح او صحیح فیصله کوي. هغه منافق مسلمان په hebat دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله خو صحیح کوي د چا د مالداري او د سرمایه بنا باندې داغه طرفداري او جانبداري نه کوي. د يهودي نه تقاضا وکړه چې د تا د دین مولا د کعب ابن اشرف يهودي عالم دی دا فیصله ستاد دین هغه مولا او عالم توړو هغه ته ورزو. هغه يهودي ورته وی نه اخو د زما د دین مولا خو زما په یقین نشته هغه له څوک جیب ته پیسې ورسې نو شه دا غیخه ما وې ممکن ده چې هغه د پاکستانی افسران نه چل دکړي ښه د دې ملک د افسران نه چل دکړي دا ډېر ایکسپرت دي دا ډېر تجربه کار دي او خدای دې ورکی دا نه میا میټو دی د خو چې راغله ده د خدای والی دور کې خدای رشوت یو داسې بلا ده چې د حرمت تصور د خلکو د ذهن نه وتلې ده. یو افسر د سره هار نه محسوسي د نوړاندې دورونو کې چا به پیسې غستې نو پټي به غستې تیار کې به غستې اوس هغه دفتر والا میز باندې نیغ په نیغه سودا کیږي دا دومره واخلا خدا کار په دې اندازو کا دومره راکا دا کار بدل په دې اندازو کم. عزیزانو او حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي کم قوم کې چې رشوت والا بلا عام شي سود والا بلا عام شي زنا او بے حیاي شروع شي هغه قوم باندې الله تعالی قحط راولي ښا الله تعالی دې موږ لا امان ناکي. ما سره کله خطر پیدا شي چې د طویل خوشک ساله ته وګورم چې او الله یو نیم کال تیر شو باران اون شو خدای مونږ په قحط باندې مبتلا کړي. عزیزانو ناز مې کو چې مجبورن هغه يهودي او هغه مسلمان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر روان شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو د بیاناتو ریدون بعد فیصله وکړه د هغه يهودي کې هغه ځمکه ورکړه يهودي ته چې کله دوی دواړه بهر راوتل هغه منافق مسلمان يهودي لګریوان تلاش واچو ویل نذهبن بک الی ابن الخطاب وی دا فیصله چې پیغمبر علیه السلام کړی دا ما ته قبول نه ده زتا بوزو فاروق لا دا فیصله بعد عمر باندې کو. هغه يهودي ورته تا کې ساقل شته سپریم کورټ چې کله فیصله وکینو هغه فیصله بیا سیول جج نشي کولای ښه دا خو لوی عدالت فیصله کړی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عدالت فیصله کړی دا تو حضرت عمر له فیصله وړي غبانې ثانیین کې یره مړه خو مجبورن عاجز سړیو هغه يهودي ځان سره را روان کړ ته عمر رضی الله تعالی عنہ ته حضرت عمر ته دروازه والا بهر راوت آغا يهودي حضرت عمر ته ذکر کوي چې او زمونږ سردار او زمونږ آقا زماو د دې عظمه باندې جګړه وا د تقاضا دا چې مونږ زو دا فیصله کو په کعب ابن اشرف يهودي باندې زما تقاضا دا چې دا فیصله کو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر علیه السلام زما حق فیصله وکړه اوس دې راځي زتا تر اوسته په زور باندې چې دا فیصله ما ته قبول نه ده زدا عالم چې دا فیصله راته عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ کی حضرت عمر چې خبره واوریده حیران خو یقینا شو چې دا خو د معقولیت میدان د پامال کړی دی خدای والی ځکه چې د سپریم کورټ فیصله د ریویو او ریویژن د پاره بیا لور کورټ ته راړي لاندې عدالت ته راوړي تاسو ګورئ جی د عدالتونو کې یو پروسس دی یو طریقه د کیس پروسیډینګ جی سیول جج چې فیصله وکي ته د هغه خلاف کلیشي اپیل کول شي هغه کیس ریفر کول شي های کورټ ته د های کورټ ډیسیژن او فیصله هغه وړي شي سپریم کورټ ته خو چې سپریم کورټ کله فیصله وکړي هغه ستر عدالت ته هغه بیا واپس لاندې عدالت ته نشي راوړي ښه تکبیر اسلام علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام جمعیت طلباء اسلام
साहिबजादा मोहम्मद सिद्दीक बनूरी, हजरत मौलाना मोहम्मद बिजलीगर साहब। عزیزانو ناز میں کو استاد خدمت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه منافق نه تپوس کوي او هاکذا دا خبره دغه رنګ نه لکه د چوکړه هغه ویجی او تبر علی فیصله کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فمکانکما دوړ خپل ځای باندې ودرېږي زرا اعظم تاسو فیصله کوم مړه خو کور تلاړ او تورې راوړه دا سټي هغه منافق نه او ومن لم يرضى بقضاء رسول الله فيقضي له ابن الخطاب هكذا سوچ د پیغمبر علی السلام فیصله باندې راضی ني ابن الخطاب دا غي فیصله په دې انداز باندې کوي. نازیزانو ستاسو خدمت کې مې عرض کو چې سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله وحی نازلې دبا وان جبینه ليتفسد عرقا د پیغمبر علیه السلام د بدن مبارک نه د خلو بدارواله لکه څنګه انسان ترکټ کې دا وینه مخامخ دار وي. حضرت ثوبان فرمایي په نبی کریم علیه السلام باندې دا کیفیت ظاهر شو فارخا ستره علیه دا خپل صادر ځان باندې راوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام هغه پلی مبارک رپې دي فلما کشفان هو چې کله دا حالت ختم شو پیغمبر علیہ السلام خپل مبارک خلی هغه صدر باندې اوچ کړی بیا تاسو کو هغه سره چته دي چې چا ما باندې خپل نظر کنسنټریټ کړو او د یو لمحې لپاره هغه خپل نظر بل غاړه ته نتاو هغه صحابي ورته انا زیمجی دا الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تا وجه سخو دلیوا چې ولې د سترګو له حرکت نه ورکوم وی ما ویجی جنت کې به ته په لوی درجاتو کې پستر مقام به زمون بر رسیدل تا ته ممکن ني دنیا کې رتا محفل کې چناستم یو دقیقه داسې تیرول نه غواړم چې ستا په چهره انور د زما نظر نه لګي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته خدا دا ستاد هغه دلالتن او ضمنی سوال جواب دی الله تعالی راولېګو وی اغس آیت ورته تلاوت کو چې ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. الله فرمایي چې چا خپل ژوند د الله د احکام رڼا کې ته کړی د پیغمبر علیہ السلام د سنت اتباع کې ته کړی آخرت کې د مرګرتیا د درفاقت د یووال د هغه چا سره به چې الله پاغوي باندې انعام او اکرام کړی دی. اوس انعام او اکرام الله چا باندې کړی دی تاسو ګورئ چې موږ مسکو کنه کو جواب راکوي کنه چې د هغه منځ په ډکو رکعاتو کې او په تشو رکعاتو کې د هغه منځ فرض کې او سنت کې په واجب کې او په نفل کې امام او ځان له مسکون کې او د نور امامانو په نسبانه مقتدی عمر سره یو سورت وای سوره الحمد یا سوره الفاتحه الحمدلله رب العالمین الی اخره هغه کې هغه زمونږ الله تعالی نه یو تقاضا کو غواړو الله نه چې اهدنا صراط المستقیم یا الله مون تنه غلار اوخه یا الله مون پنه غلار باندې برابر کې اوس هغه نه غلار صدا نو ما ته ګورې چې ول د نه غلار خلک تاسو ته یو 0.1 ادنا غوندي ډېر بسيطه غونه نقطه ده د جیومټري د سکول په دي فنونو کې یو فن د جیومټري مساحت والا او کچ میچ والا یو شی د جیومټري ورته وای جی هغه کې هغه یو دوه قسمه خط راکاږي یو ته وای خط مستقیم نیغ خط او بل ته وای خط منحنی کو خط هغه کو خط د دوه نقطو مس کی حقوق وګراغلی او نیغ خط د هغه دوه نقطو مس کی د هغه نیغ خط هغه تعریف کوي the very shortest line between the 2 points د دوه نقطو مس کی چې د نورو خطونو مقابله کې کم مختصر او لنډه خط وي هغه ته خط مستقیم وایي ښا دا منطقي خبره ده معقوله خبره ده چې د دې دوه ګوتو مس کې کوګو خط راغلی د دې ګوتې نه دی پورې هغه به وګدوي په نسبت سره هغه خط ته چې نیغ په نیغه د دې ګوتې نه دی تر رسیدلې دی نو هغه تعریف کوي د خط مستقیم the very shortest line between the 2 points د دوه نقطو مس کې د ټولو نه اکثر او مختصر خط دی ته وای خط مستقیم بنا په دې صراط مستقیم او نیغه لاره دام هغه لاره ده
چې ایغه نیغه او پلند باندې الله تعالی رسیدلی ده. the very very shortest path to Allah Almighty, د ټول نه مختصر لار چې الله تعالی تعالی سره صراط مستقیم دی. خو جی ته به اوس پیژنې سبان دی تا په انډیکیټ کې بسنګا اشاره به ورته څنګه ورکه ایرو غشه بسنګ لګي چې بای په دې لار باندې بځي. ورپسې آیت داغه تشریح کوي کنسپټ او تصور درکې. فرمای چې صراط الذین انعمت علیهم لا دا آغا چا چې تا پاغوی باندې انعام کړی دی او زماو دتا د ناقص زین تقاضا باندې الله انعام پاغا چا کړی دی چې څوک ډېر مالدار دی، څوک سرمایدار او جاگیردار دی، د لویو دی مالک دی. خو الله دې کې منعم علیهم ذکر کوي چې چا باندې الله احسان کړی دی. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. الله فرمایي چې قیامت په ورځ باندې د الله د احکام منونکي د پیغمبر د نظام اتباع کوونکي د قیامت کې هم هغه چا سره چې چا باندې الله احسان کړی دی چې انبیاء علیهم السلام دي، صدیقان دي، شهیدان د امت دي او نیکان صالحان دي. او الله فرمایي وحسن اولئک رفیقا. دا کسان چې چا مرګري شو او چا تر دوی مرګرتیا نصیب شو، الله تعالی وایي دونه بهترین مرګره او خسته رفیق بل چرته تصور او کنسپټ نشتا. او کوم حدیث چې ملوستلو حضرت انس ابن مالک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کې دا حدیث نقل کړی دی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اگر راوی دی فرمایي چې قام فینا رجل من الانصار فقال یا رسول الله پمون کې یو سړی پاسه د انصار سره دا تعلق د مدینه اوسیدونکو په جمع کې پاسه پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي چې متصاغت یا رسول الله دا الله پیغمبر دا قیامت بکل راځي. الله پیغمبر قیامت بکل راځي. خلک تاسو ته وایي تیر جمعه خپل مقتدیان ته وی مې دا قیامت ته کنه فل حقیقت دا یو میجر اکسیډنټ ښه، یعنی د دنیا د ټولو حوادثونو او د ټولو اکسیډنټونو نه یو لوی اکسیډنټ دی. ما وی زمونږ د روډ باندې سوزکه ونه سره جنگيږي، یو دس پیدا شي نږدې خلکو باندې hebat راشي، اوف انا لله و انا الیه راجعون، اکسیډنټ شو. ما وی قیامت متعلق الله تعالی فرمایي سوره القیامه کې چې د دوه لویو سیارو داغه اکسیډنٹ بکیږي، د نور او د سپوږمۍ. وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ اين المفر. د نور او د سپوږمۍ اکسیډنٹ بکیږي اوس چې سوزکه او جنگيږي دومره درام پیدا شي چې دا د لوارګي بازار والا ټول خلک په hebat شي بای گاډیو جنگیدل. الله تعالی وای دا دوه سیارې چې وجنګيږي دومره لوی درام پیدا کی چې د دنیا اوسیدونکو به ټول په hebat شي. اوف الله د تخت ځای چرته د کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. عزیزانو نارز مستاش خدمت کې دا کو چې هغه سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي چې دا قیامت وکړي. نو ماته وګورئ جی قیامت ستاد دې ژوند د دې ټول عمل ریزلټ او نتیجه ده. د دې څه شی ده؟ یو سړی چې د سیکنډري بورډ کې د لسم امتحان ورکړي یا د انټر امتحان ورکړي نو که پرچو کې سړي کلی خو هغه پته لګي کله کله بورډ ته راځي او کله زنګ د وارث خان نه تپوس کوي چې ستاسو بورډ سره ډیر تعلق دی ریزلټ به کله وځي. او چې یو سړی ما غوندې د لمیا بوجي چې ټکه نه لیکي په پیپر کې نو که څوک د ریزلټ او د نتیجې تاریخ خبره کوي د په غوګون اسلام کې ځکه د خپل کیفیت معلوم دی چې ما خو بیړه غر کوي پته نشته چې څو حشر به مشوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه سائل نه تپوس کوي چې مرګریا قیامت او ساعه دا خو د ریزلټ او نتیجه د عمل تا د دغه امتحان د پاره یا د دغه ریزلټ د پاره تیارې سکړې او ما عادت لها څه تیارې کړې دي چې د ریزلټ او نتیجه تپوس کې. هغه صحابي جواب ورکړي فقال ما عادت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه. و ما جی ولا ډېر منځونه نه کړي. دا معنا نه ده چې ګینه فرایض کې مې کوتاهی کړی ده خو نفلی منځونه مې دور ډېر نه دي کړی. ښا نفلی منځونه او ځکه مرګرو ته وایم دا منځ دا روزه دا زکات دا حج مونږ چې څه شی ته و فرایض دا په حقیقت ریفریشر کورس یا ریکروټینګ ده. ریکروټینګ تاسو وګورئ جی دا پولیس والا
دا ملیشي والا یا دا فوجیان یو سړی چې سپای برتی شي هغه د ټریننګ د پاره هنګو ته لیږي یا نو خار ته لیږي ښا ریګولر پولیس کې چی هنګو ته لیږي د اډیشنل کې چې غستې نو خار والا ټریننګ سکول ته لیږي الته په منډه وای چې سلور شپږ میاشتې ولا بیړغر کې بیا چې تانه کې ډیوټي ولګي بیا چې 15 شپږ کال بعد هغه نه هډ کانسټیبل جوړي نو بس دقه سینېخ پنه غنه برکای وای آرډر دراغله خو سبجیکټ ټو یور نیو ټریننګ تب نیو ټریننګ لذي بیا هنګوتا الته ورته سنوري طریقې او خید هډ کانسټیبل په هیڅ بیا ورته وای ځا اوس فلانه تانه کې چارج والا بیا سموده بعد ولدار کېږي نو بیا نیو ټریننګ للیږي ایس آی کېږي نو بیا یې لیږي اوس یو سړی تانیدار درجوار ګریجوالي اند سلولي دغه سټیج ته ورسه داغه نه داسې کار وشي چې داغه خلاف محکمانه تادیبي کاروایی وشي هغه ستوري تلری کی هغه کېپ تلری کی ورتوي توم ریواټ کې بیا مصپای کړي زکه ستارنګوټیا ستا په دې ژوند باندې ساسر اچولې تا ته نه سجده کړه نه کړي نو ما وې ک زمونږ د مونږ او روزي د زکات او حج زمونږ په دې عملی ژوند باندې ساسر نه چولې خو زمونږ کړي کې یو سړی اوس مړ دی الله دې وبخي ما ته وې قاضي صاحب بیا دې چلنه د مخه راخه د دې چلن نه د مخه ده ځکه ما ته وګورئ ستا د ملک یو افسر په دې دفتر کې ناشتي ټول ورځ داغه حرام خوري کاروي یو سرمایدار ټول ورځ د غریب په مړای باندې خلل ګوري داغه وینې زويس کی هغه سراجي جیب کې د چای نه جوړه دا په کونډو باندې جوړه سپینه ټوپۍ 15 روپۍ باندې کیږي بانک چې ویل شي هغه ټوپۍ لکړه سور کی دورته وباسي سر باندې برابر کې امام پسې نږدې ولاړی اوس ما غوندي غریب سره هغه په دې سوچ مجبور شي خدایا دنیا د شوا موټر د سره دی بنگله د سره ده حرام د سره دی حلال د سره دی عیاشای باندې سر دی او دلته صف کې رانه وړاندې ولاړ ما په خیال جنت خو ټول د ټیکه دی یا ته نو دې غریب د دنیا نفرت پیدا کی چې خدای دنیا رد شو اخر مونږ ورته مرګري داسې خبره نه ده والله دا مزبوله بیړه غر کوي حدیث ترمذی کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای اتدرون من المفلس تاسو پیژنې مفلس څوک دی غریب څوک دی صحابه جواب ورکړ الذی لا درهم له ولا دینار له دا جی هغه سړی دی چې پیسې ورسره جیب کې نشته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دنیا والا غریب مې مراد نه دی آخرت والا غریب هغه ویږي فالله ورسوله اعلم اذن دی وخت د خدای پیغمبر ته پته ده چې د آخرت غریب څوک دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وی دا هغه سړی دی چې قیامت پر ورځ باندې الله تعالی اوس پېشي منځونه ډیر کړی دي روزي ډیر نیولې دي حجونه کړی دي عمره لته دي خیراتونه کړی دي خود د خلاف داویداران ډیر ولاړ دي یو فرشته یو فایل لاوباسي اخذ مال هذا د په پیسو قبضه کړی و غصب ارض هذا د دزمکه قبضه کړی و صفقه دم هذا د وینې توې کړی و جرح هذا د زخمی کړو وحتک هذا د په عزت عمله کړی و د ګریوان ته لاس چولو نبی کریم علیه السلام فرمایي د صالح عملونه دا بټول بدل کې داویدار ته ورکړي شي او د باندې به حکم وکړي شي چې د بوزه د جهنم ګړنګ ته ورغورځوي ښا نازیدانو دا منځ او روزه کله زمرګرو ته سبق کې د دې مثال ورکوم وامدا د علاج څه شي دی علاج او د دې حرام خوري او بد ملاینا او ناپاک ژوند نزان بچکول دا د ور سره پرهیز تکلاړي ډاکټر ته د ملیریا مریضي د ټایفاید مریضي ریسوچین ګولې درکړي یا درته هغه ټایفاید والا بوتل درکو ټایفاید والا کپسول درته درکو کلورومایسیټین نو تا ته وای دا پيو سره تیر کا خو خبردار ګوره سخت شی بنخوري روټه بنخوري داسې بکې چې پيو باندې به وخت تیرې یا فرنای باندې به وخت تیرې ذکر تا کلمو کې دلنا نره نره دانی دی او زهريله ماده ده پکې که سخت شی په ورزي هغه دانه ماتيږي هغه زهريله ماده بدن کې خوريږي او بیړه به ورکیږي اوستا خو جی کلورومایسیټین سلور غنټه بعد دو خوري بیا سلور غنټه بعد دو خوري بیا سلور غنټه بعد دو خوري خو چا درته سکرت درک سوړ انتهایی سخت شی دی هغه در اواغسته ور سره دی خو نو ان شاء الله شپه کې به داسې ستر نغاره شي اسبا لس بجې به بیا راځي ښه ولی تا خو جی کلورومایسیټین خولې دی علاج خو دې کړل دی خدای دې ورکه علاج دې کړل خو پرهیز خیال دې نه ساتلې نازیزانو د مونږ روزه او زکات دا عبادت دا د فل حقیقت علاج او د ژوند باندې دا غیر رنگ چول دا دغه سره پرهیز تا لپاره د خدای د آزاد د بچاو ذریعہ ده تبي
چې د علاج او د پرهیز د دواړو خیالو ساتي بصورت دیگر همدغه عبادت پر لبیړه غر کې ښه نو الله تعالی دې داسې وکي چې زمونږ د عبادت دا زمونږ په عملی ژوند باندې گویا اثر انداز شي او پاغي باندې ریفلیکشن او انعکاس وشي کزه دکاندار په حیث چې مسلمانم کزه زمیدار په حیث چې مسلمانم کده ملازم په حیث چې مسلمانم جی کده افسر په حیث چې مسلمانم کده سپای په حیث چې مسلمانم دغه د سیرت النبی تقاضا فقط دانا لا تکن للخير واصفا وكن بالخير موصوفا د عربو مقوله ده چې صرف صفاتونه بیانو ما هغه صفاتونه ځان کې پیدا کا نازیزانو د قرر سیرت النبی تقاضا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه جی امت ته د غلار خودلې ده د خپل سیرت او د کردار رڼا کې حضرت عثمان خلیفہ ده د خلافت په دور کې کله دربار کې بډېره غاڼه وا داس یو اوچته تخته به راواغستا هغه باندې وبره کې ناستو لوټه به راوغستا د خلکو ته به ماته ګوري اوریکم وضو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته خیم چې د خدای پیغمبر به او د څنګه کو یعنی دومره اهتمام کړی دی د پیغمبر د کردار او د سیرت کې چکولو دا او د طریقې ته رسول ده د حرکت طریقې ته رسول ده د کردار طریقې رسول ده د کاروبار طریقې رسول ده د ملازمت طریقې رسول ده د اغستو طریقې رسول ده د خرڅولو طریقې رسول ده د حکومت طریقې رسول ده دغه د سیرت النبی تقاضا نه د جمعیت طلباء اسلام دعوت دار جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام د تاسو وړاندې کومه خبره چې موږ خالص د الله د رضا لپاره الله تعالی زما وینا او تاسو اوریدل خپل جنا کې قبول او منظور کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین